أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. څلور امتحانات الله تعالی ذکر کول په دې صورت کې. یو امتحان د خپل نفس د طرف نه، دویم امتحان د مور او پلار د طرف نه، دریم د عام خلکو او څلورم د باطل پرستو مولانو د طرف نه، چې په حق مسئله کې به تا ته وی دا پرېږدوه او زمونږ خبره ومنه، که په تا باندې په دې سره څه ګناه راځي هغه ګناه ستا زمونږ په غاړه، هغه ګناه به ستا مونږ چې دی نو بار کو. الله تعالی د دې خبرې جواب ذکر کوي په یو څو طریقو سره. اول فرمای وما هم بحاملین، آیات سر نه ترجمه کو. وقال الذین کفروا، او وای هغه کسان چې کفر یې کړی دی، للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، اتبعوا سبیلنا تابعداري وکئ تاسو زمونږ د لارې، ولنحمل خطایاکم او منګه به بار کو خطایاکم ستاسو ګناهونه. زمونږ د لارې تابعداري وکئ، زمونږ د بوتانو خبره ومنئ چې په هغې کې نه عبادت شته دی، نه د هغو د طرف نه زمونږ نه څه مطالبې کیږي، او تاسو د الله تعالی بندگی کوئ. کله درته وایي دا کار وکړه، کله درته وایي دا کار مه کوه، د دې نه ځان بچ کا، دا کوه، بس تکلیفونه دي. نو تاسو داسې چل وکړئ چې زمونږ په ذمهوارۍ باندې دغه خپل ګناهونه پرېږدئ او دغه خپله لاره پرېږدئ. ستاسو ګناهونه دي زمونږ په غاړه باندې، قیامت کې به دا مونږ ستاسو د طرف نه پورته کو. او دا الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته هم فرمایلیو چې دا خلق ستانه په دې خبره نه دی خفه چې یا ته بد اخلاقی یا پتا کې څه بله وجه ده، نه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود او نصارا ستانه هیڅ چرې نشي راضي کېدی اگر که ته د اخلاقو مجسمه ولی نه او پتا کې بهترین اخلاق ولی نه، څو پورې چې ته د دیو په دین باندې چلیدلی نه د ستانه خوشحالیږي نه. زمونږ د مسلمانانو د پاره دا یو لوی سبق دی چې تاسو د دې کافرو سره محبت مه کوئ، د دیو طریقې مه خپلوئ. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم. تاسو عجیبه خلک وئ، د دې کافرو سره مینه کوئ، د دې طور طریقې او د دیو لایف سټایل د زندګۍ د تیرولو طرز او نمونه تاسو د ځان لپاره خپلوئ، حالانکه هغو ستاسو سره مینه نه کوي. ستاسو ثقافت هم نه دی خوښ، ستاسو لباس هم نه دی خوښ، ستاسو قرآن هم نه دی خوښ، ستاسو پیغمبر هم نه دی خوښ. او الله تعالی فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. همیشه به د ستاسو سره جنګیږي تر دې پورې چې تاسو د خپل دین نه واړئ. که چرته طاقت وشي نو هغې به ستاسو د دین نه واړئ، نو بیا به د هغو هغه جنګ او د هغو هغه خلاف ستاسو سره ختم شي. دلته یې ویلي ولنحمل خطایاکم، ستاسو د ګناهونو ذموار موږ یو. الله تعالی فرمایي جواب دی له ورکوي وما هم او نه دي دی بحاملینا پورته کوونکي من خطایاهم د ګناهونو د دی نه من شیئن څه شی، یعنی په آخرت کې به دی چې څوک ګمراه کړي دي د هغو ګناهونه به دی نه برداشت کوي، نه به پورته کوي. څه مطلب؟ چا یو کار کړی دی په شریعت کې د هغه کار په هغه پسې لیکلی کی، نیکي کړې ده نو هغه نیکي د هغه حسابېږي. وان لیس للانسان الا ما سعى. د الله تعالی فضل او رحم هغه بیا جدا دی چې که انسان په خپله باندې یو عمل وکړي او د هغې ثواب یو بل انسان ته ورلیږي، هغه کیدای شي بچه
دعا کوي پلار پکې یادوي بچې تلاوت کوي نو د دې ثواب الله تعالی پلار ته رسي خو چې کومه ګناه یو کس کوي نو د هغې ګناه لیکل په هغه پسې کېږي په بل چا پسې نه کېږي والله تعالی فرمایي وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء دا خلق دا هغه نورو ګناهونه نشي پورته کولی د قیامت په ورځ باندې انهم یقینا دی چې دی لکاذبون خامخا دروغجن دي دا دویم جواب شو دریم جواب ولا يحملن اثقالهم او خامخا ضرور بالضرور پورته کوي به دی اثقالهم خپل بوجونه و اثقالا او څه نور بوجونه مع اثقالهم سره د بوجونو خپلونه د دې څه مطلب شو بره خو ویلې د دې ګناهونه به نه چوتی او دلته فرمای چې دی به خپل بوجونه هم چوتی او دغه رنګې د نورو بوجونه هغې به هم چوتی نو د دې مطلب دا دی چې انسان چې د کمی خبرې او د کمی ګناه ذموار جوړیږي نو د دې دوه طریقې دي یوه طریقه دا ده چې یو سړی یو کار وکړي په خپله باندې د ګناه کار یې وکړو نو دا د ده په سر باندې پیټی دی بوج دی دویمه طریقه د دې دا ده چې یو بل کس د ګمراه کو د ګناه په لاره باندې د یو څوک روان کو نو د دې ګمراه کولو چې کومه ګناه ده هغه به د ده په سر باندې نو دلته الله تعالی فرمایي چې دا به خپله ګناه هم پورته کوي او د دې خپلې ګناه د بوج سره څه نور بوجونه به هم چوتی نو هغه نور بوجونه څه دي هغه د دې نورو خلکو ګمراه کول دي باقي د هغو چې کوم ګناهونه دي نو هغه مخکې الله تعالی وفرمایل چې هغه ګناهونه به هغې په خپله پورته کوي هغه به دا نه پورته کوي خو د ده به ګناه ډبلی ولې یو دا په خپله ګمراهه بل د چې دی نو نور ګمراه کړي نو د دې ګمراه کولو چې کومه ګناه ده هغه به د ده په سر باندې بله خبره هم د آیت نه معلومه شوه چې کوم ګناهونه دي نو د دې یو ثقل دی په قیامت کې د دې به درونوالی او هر چا به چې دی نو دا خپل ګناه هغه د یو بار په شکل کې په ملا باندې راچولي ولا يحملن او خامخا پورته کوي به دی اثقالهم بوجونه د ګناهونو خپلو و اثقالا او څه نور بوجونه مع اثقالهم سره د بوجونو د دینا سره د ګناهونو د دینا او هغه نور ګناهونه کم دي هغه د نورو خلکو ګمراه کولو په دې آیات کریمه کې د کافر قمقلتوب ذکر کوي الله تعالی چې عجیبه خبره ښه ورته پته ده چې دا خبره ګناه ده ولنحمل خطایاکم کنه ستاسو ګناهونه به موږ چوتو ښه ورته پته ده چې دا ګناه ده او بیا هم وایي چېرې موږ به دا پورته کوو حالانکه دا کیدی نشي چې یو کس په قیامت کې د بل چا ګناه او د هغه کړی جرم په ځان باندې واخلي او هغه په سر کې الله تعالی به د هر یو کس نه د هغه د ګناه په باره کې تپوس کوي او دلته چې دیو دا خبره کړې چې موږ به قیامت کې ستاسو بوجونه چوتو ګناهونه بله هغه زمونږ په غاړه نو الله تعالی د دیو دا دروغ قرآن کریم کې په مختلفو صورتونو کې ذکر کړي سورت بقره 166 آیات کې الله تعالی ذکر کړي دي چې الته په قیامت کې به بیا دی بایکاټ وکړي اذ تبرأ الذین اتبعوا دلته ویلي کنه تاسو زمونږ تابعداري وکړئ الله تعالی فرمایي چې کله قیامت شي بیا به دغه خلک چې د هغو چا تابعداري کړې وه بایکاټ به وکړي زی تاسو ته چا ویل چې زمونږ پسې راځئ بلکې د عام ګمراه کوونکي خو پرېږده چې د دې ګمراه کوونکو کم مشر دی چې هغه ابلیس دی قیامت کې به هغه هم د خلکو نه انکار وکړي او خلکو ته به ووایي چې ما خو په تاسو باندې زور نه چلیدو چې تاسو ما په زوره د لاس نه نیولي وئ او تاسو مې په خپل ځان پسې شاته روان کړي وئ چې زما به مني او د الله تعالی به نه مني ما خو به تاسو له صرف وسوسه درکړه او تاسو به چې نو بیا په هغه وسوسې باندې عمل وکړو نو نن ورځې هغه به ورته ووایي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما سره ملامته کوئ د ګناه کار خو تا کړی په خپله زما د طرف نه خو صرف وسوسه وه که یو طرف ته زما وسوسه وه نو بل طرف ته
ستا دپاره د شریعت حکم نو، ستا دپاره واعظ او نصیحت نو چې تا هغه منلی وې، په هغې کې خو ته چې کوم دې منلي وو نو د هغې هغه د خپل ځان عزت ګڼې. دا نه وی چېرې د بل چا د وجې نه مې منلي وو، او چې ګمراهي وی نو زما په سر یې راړی. څنګه چې زما وسوسې وي داسې د شریعت حکمونه خو هم تا ته وو نو د هغې به دې منلي وي. بهرحال الله تعالی فرمایي دا ډېر کمعقل دي. قیامت کې به دی بیا په خپله باندې ووایي ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یا الله هغه دوه ډلې چې موږ یې ګمراه کړي وو هغه موږ ته راوښې وه چې هغه موږ په هغو باندې موږ د پاسه وګرځو. نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. دلته خو دی د دوستۍ اعلان ورسره کوي، خو سبال الله تعالی فرمایي الاخلاء یومئذ، دوستان په دغه ورځ باندې بعضهم لبعض عدو، ځنې به د ځنو دپاره دشمنانی الا المتقین، سوا د پرهیزګارانو نه. چې د مؤمن دوستی دلته چې په دنیا کې څنګه ده نو دغسې به په آخرت کې. کافر دلته په دنیا کې که ډېر د یو بل سره جوړي، خو په آخرت کې چې په یو بل باندې نظر لګي نو په یو بل باندې به لعنت لیږي. الله تعالی فرمایي ویلعن بعضکم بعضا، په یو بل باندې به لعنت وي. او مؤمن په دنیا کې یو بل ته خوشحالیږي، نو دغه رنګې په آخرت کې چې د یو بل سره ملاویږي نو دی به د یو بل شکریه ادا کړي. الله دې ستا سره ښه وکړي چې تا ما ته لاره چې دی نو سمه کړې وه، د هدایت په لاره باندې په چلیدلو کې تا زما مدد